أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. معزز سامعين او معزز ناظرین، د حضرت الیاس علیه السلام متعلق یو څو گزارشات او یو څو واقعات ستاسو مخې ته پیش کوم. د الیاس علیه السلام متعلق د بعض خلکو خیالات هغه سوي. بعض خلک د حضرت الیاس علیه السلام ته چې کوم نسبت کوي چې دا ژوندی دی او په اسمانونو کې دی، او بعض خلک نسبت کوي چې الیاس علیه السلام وفات شوی دی. نو د تفاسیر او د قرآن شریف په رڼا کې دا خبره ذکر کوي چې الیاس علیه السلام څوک او کوم ځای کې د الله پاک پیغمبر جوړ کړی او آیا الیاس علیه السلام ژوندی دی یا وفات دی. نو دا کوم آیاتونه مبارکه چې ما تلاوت کړل دا د سورة الصافات آیاتونه دي. الله تبارک وتعالی په دې کې د الیاس علیه السلام متعلق هغه ذکر بیان فرمای وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، چې الله پاک الیاس علیه السلام یو قوم ته پیغمبر ولیږو او الیاس علیه السلام د الله پاک پیغمبرانو کې یو پیغمبر و، او الیاس علیه السلام خپل قوم د بوتانو د عبادت نه منع کو. خلک یو الله تبارک وتعالی طرف ته هغه وبلل او خلکو ته یې وفرمایل چې ستاسو رب او ستاسو د پلار نیکونو د پخوانو رب هغه صرف یو الله تبارک وتعالی دی. خلکو د الیاس علیه السلام تکذیب وکړو او د هغه خلاف مختلف پروپاګانډې وکړې او د هغه ته مختلف تکالیف او مصیبتونه هغه ورسول. اوس په قرآن کریم کې حضرت الیاس علیه السلام ذکر صرف په دوو مقامونو کې هغه راغلی دی. دوه مقامات داسې دي چې هلته د الیاس علیه السلام ذکر راغلی دی، یو په سورة الانعام کې او یو په دې سورة الصافات په دې آیاتونو مبارکو کې. په سورة الانعام کې د الیاس علیه السلام څه تفصیل څه خبره نشته، بلکې صرف د انبیاء علیهم السلام په فهرست کې الیاس علیه السلام شمار کړی شوی دی. او په دې سورة الصافات کې الیاس علیه السلام د هغې واقعه لږ معمولي شان الله تبارک وتعالی هغه ذکر کړې ده. لیکن په قرآن مجید کې د الیاس علیه السلام تفصیلي حالات هغه نشته چې د الیاس علیه السلام تفصیلي حالات هغه څنګه دي، او نه د داسې مستند احادیث نه د الیاس علیه السلام تفصیلي حالات هغه معلومیږي. په دې وجه باندې د تفسیر په کتابونو کې مختلف اقوال او مختلف روایات هغه میلاویږي چې په دغه اقوال او روایاتو کې اکثر او بیشتر اسرائیلی روایات د هغې نه دغه اقوال ماخوذ دي. د مفسرین یو لویه ډله هغوی دا خبره کوي چې الیاس دا د حضرت ادریس علیه السلام دویم نوم دی. د مفسرین یو ډله هغوی دا خبره کوي چې الیاس دا د حضرت ادریس علیه السلام دویم نوم دی، او هغوی په دې دواړو حضراتو کې هیڅ قسمه فرق هغه نه کوي. او بعض حضرات چې دی هغه دا فرمایي چې حضرت الیاس علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام په دې کې څه فرق هغه نشته، دا دواړه یو دي. در منصور کې دا دوه روایتونه هغه ذکر کړی شوي دي. لیکن محققین مفسرین د دې اقوالو تردید کوي او دا اقوال رد کوي چې قرآن کریم کې حضرت ادریس او د حضرت الیاس علیهم السلام ذکر جدا جدا راغلی دی، او په قرآن مجید کې که دا دواړه یو ګڼل چې دي دا د دې څه گنجایش پکې نشته چې دا دواړه حضرات یو دي. په دې وجه باندې حافظ ابن کثیر په خپل تاریخ کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا دواړه جدا جدا پیغمبرانو، الیاس جدا او حضرت ادریس علیه السلام دا جدا. اوس د قرآن مجید یا د احادیث مبارکونه دا پته چې دی هغه نه لګي چې حضرت الیاس علیه السلام کله او کوم ځای ته الله پاک پیغمبر لیږلی و. لیکن تاریخي او اسرائیلي روایات په دې خبره باندې متفق دي چې حضرت الیاس علیه السلام د حضرت حزقیل او د حضرت الیسع علیهم السلام نه مخکینه الله پاک بنی اسرائیل طرف ته پیغمبر لیږلی و. یعنې د الیاس علیه السلام زمانه د دې دواړو حضراتو نه مخکینی ده.
دا هغه زمانه وه چې کله د سلیمان علیه السلام جانشین د خپلې بدکارۍ د وجې نه اسرائیل سلطنت چې دی هغه په دوو حصو کې هغه تقسیم شوی و. یوې حصې ته یهودا یا یهودیه ویله او د هغې مرکز بیت المقدس و، او دویمه حصه چې و هغې ته اسرائیل هغه ویل، او د هغې زیږی چې و هغه موجوده نابلس و. حضرت الیاس علیه السلام د اردن علاقه جلعاد په جلعاد کې پیدا شو. جلعاد کې الله پاک پیدا کو چې په هغه وخت کې د اسرائیل د ملک بادشاه د غنوم په بایبل کې اخیب او په عربي تواریخ او تفاسیر کې عجب یا اخب هغه ذکر دی. دا هغه ښځه چې وه هغه د بعل یو بوتو بعل د هغې عبادت کوونکې وه، او هغې اسرائیل چې دي دغې بال طرف ته به هغه رابلل، او د دغې بال په نوم باندې یو غټه قربانګاه هغه هم جوړه کړې وه. حضرت الیاس علیه السلام الله تبارک وتعالی دغې خلکو طرف ته پیغمبر راولېږو، او هغه په دغه خطه کې د الله تبارک وتعالی توحید د الله پاک یووالی خلکو ته هغه بیان کو، او دغه خلک یې اسرائیل د بت پرستۍ نه هغه منع کړل. د نور انبیاء علیهم السلام په شانتې الیاس علیه السلام هم خپل قوم الله پاک طرف ته راوبلو، او د خپل قوم نه مختلف تکالیف او مصیبتونه هغه برداشت کړل. وس قرآن کریم کې یا احادیث مبارکو کې د دې څه تفصیلي څه واقعات یا څه حالات هغه نشته، بس صرف دغه خبره ده چې الیاس علیه السلام خلکو ته نصیحت وکړو، واعظ او نصیحت وکړو، او خلکو الیاس علیه السلام دروغ وګڼو، سیوا د یو څو خلکو نه چې په الیاس علیه السلام باندې ایمان راوړو او د الیاس علیه السلام خبره هغه یې ومنله. بعض مفسرین دغه کم کشمکش چې د هغې مفصل حالات هغه بیان کړي دي، او چې کم مروجه تفاسیر دي په هغې کې د الیاس علیه السلام د ټول نه ښه تذکره چې د هغه په تفسیر مظهري کې چې کم علامه بغوي رحمت الله علیه هغه ذکر کړي دي، او کم واقعات چې دغه ټول واقعات تقریبا د بایبل نه هغه راغستلی شوي دي، او په تفاسیرو کې دغه واقعاتو بعضې اجزا هغه حضرت وهب ابن منبه او کعب الاحبار رحمت الله علیه هغوی په دغې حوالو سره هغه ذکر کړي دي، او دغه حضرات چې دي اکثر بعض اوقات اسرائیلي روایات هغه نقل کوي. د دغه ټولو روایاتو خلاصه چې ده هغه چې کوم مشترک هغه دا ده چې حضرت الیاس علیه السلام الله پاک چې کوم د اسرائیل بادشاه او اخیب او دغه چې کومه رعایه وه د بعل د بت پرستۍ نه هغه منع کړل، توحید طرف ته هغه راوبلل. په الیاس علیه السلام باندې صرف یو څو خلکو هغه ایمان راوړو. نو قوم چې دی هغه الیاس علیه السلام ډېر زیات پریشانه کړو، ډېر مصیبتونه تکالیف ورته ورسول، تر دې پورې چې دغه اخیب او دغه ښځه د الیاس علیه السلام د شهید کولو منصوبه هغه هم جوړ کړه. الیاس علیه السلام د خپل قوم نه چې د هغه په یو غار کې پناه واغسته، او د ډېر وخته پورې الیاس علیه السلام په هغه غار کې مقیم و. الیاس علیه السلام په دغه غار کې الله پاک ته دعا وکړه، د خپل قوم دپاره یې بددعایي وکړه، الله پاک په هغه قوم باندې قادسالي راوسته، د دې لپاره چې دغه قادسالي چې ده د الیاس علیه السلام په ذریعه باندې د دې قوم نه بیا لرې شي، او د الیاس علیه السلام یو معجزه هغه ثابته شي، او شاید چې دغه خلک هغه ایمان راوړي. په دې وجه باندې دغه خلک په ډېر سخت قحط کې هغه مبتلا شو. د دې نه پس الیاس علیه السلام د الله پاک په حکم باندې د اخیب د اسرائیل له بادشاه سره ملاقات وکړو، او هغوی ته وویل چې دا د الله پاک عذاب دی، ستاسو د نافرمانۍ د وجې نه په تاسو باندې دا راغلی دی، که تاسو خپله نافرماني پرې نه ښوده نو دا عذاب به په تاسو باندې نور هم سیوا شي، او که تاسو زما خبره ومنله په ما باندې ایمان راوړو نو دا قادسالي به ستاسو نه لرې کړی شي. او الیاس علیه السلام ورته دا خبره هم هغه ذکر کړه چې د دې بعل بت عبادت کوونکي تقریبا په هغه وخت کې 450 خلک وو چې هغوی ورته خپل نبیان هغه به وي تاسو دغه ټول خلک زما مخې ته یو ورځ چې دی هغه راجمع کوئ، دوی به د خپل بعل په نوم باندې قرباني هغه به وکړي، او زه به د الله پاک په نوم باندې قرباني هغه پیش کړم،
چې د چا قرباني اور وسېځله، د اسمان نه پې اور راغی هغې وسېځله، هغه به حق او سچ هغه ثابت شي. دا تجویز ورته الیاس علیه السلام پیش کړو، هغوی قبول کړو. چنانچې په کوه کرمل په مقام باندې دا اجتماع وشوه او د بال چې کوم د دروغو نبیانو هغوی خپله قربانیانې هغه پیش کړې او د سهار نه د ماسپښین دا وخته پورې خپل بال بت ته التجا او فریاد هغه کوو، لیکن هیڅ قسمه څه جواب هغه نه راتلو. د هغې نه پس الیاس علیه السلام قرباني پیش کړه، د اسمان نه یې اور راغی او قرباني وسېځله. نو ډېرو خلکو په الیاس علیه السلام باندې ایمان راوړو چې الله پاک حق هغه واضح کو. لیکن د بعل بت چې کوم پرستارو هغوی بیا هم د الیاس علیه السلام خبره هغه ونه منله او هغوی د الیاس علیه السلام په قتل پسې هغه ورپسې شو. د دې نه پس الله پاک یو باران وکړو چې د هغې د وجې نه پوره خطه چې د هغه د باران د وجې نه اوبه شوه او اخي اب باچا ته هم پته ولګېده، هغه ښځې ته هم پته ولګېده چې الیاس علیه السلام هغه په حق دی. لیکن پکار خدا و چې هغې په الیاس علیه السلام باندې ایمان راوړی وی، لیکن ایمان یې هم را نه وړو او د الیاس علیه السلام سره دښمني نوره هم سیوا شوه او د الیاس علیه السلام د قتل لپاره مزید مشورې هغه شروع کړې. الیاس علیه السلام ته چې کله پته ولګي دا خلک په ما باندې ایمان نه راوړي، د هغې نه الیاس علیه السلام د خپل قوم نه هغه روپوش شو او لاړو او بیا د هغې نه پس په یهودیه ملک کې د تبلیغ هغه سلسله هغه شروع کړه او ځکه چې په دغه ځای کې هم د بال بت پرستي هغه خوره شوې وه. دا هغه ځای چې کوم باچا و هغه یهورام د هغه نوم و، هغه هم د الیاس علیه السلام خبره ونه منله تر دې پورې چې هغوی د الیاس علیه السلام د هغه پیشنګویۍ د وجې نه الله پاک هلاک کړل. اوس آیا الیاس علیه السلام ژوندی دی او که وفات دی؟ مورخین مفسرین په منځ کې دا یو مسله چې د هغه زیر بحث ده. بعض مفسرین فرمایي چې الیاس علیه السلام ژوندی دی او تفسیر مظهري کې علامه بغوی رحمت الله علیه یو اوږد روایت ذکر کړی دی او په هغې کې دا دی چې الیاس علیه السلام الله پاک په یو اس باندې هغه سور کو او اسمان طرف ته ژوندی هغه وخیجو او د عیسی علیه السلام په شانتې الیاس علیه السلام هم ژوندی دی. علامه سیوطي رحمت الله علیه او ابن عساکر او حاکم رحمت الله علیه مفسرین د هغوی نه هم داسې روایت هغه نقل دي او کعب الاحبار رحمت الله علیه د هغه نه دا روایت نقل دی چې څلور انبیا علیهم السلام هغه داسې دي چې هغه ژوندي دي. دوه په ځمکه کې دي، حضرت خضر او حضرت الیاس علیهم السلام، او دوه په اسمانونو کې حضرت عیسی او حضرت ادریس علیهم السلام. او تر دې پورې دا حضرت فرمایي چې د حضرت خضر او د حضرت الیاس علیهم السلام هر کال د رمضان په میاشت کې په بیت المقدس کې د یو بل سره ملاقات هم کیږي او د رمضان شریف روژې هغه هم نسی. تفسیر قرطبي کې دا روایت هغه موجود دي. لیکن حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه او محققین مفسرین هغوی دا روایت صحیح نه ګڼي او هغوی فرمایي دا هغه اسرائیلي روایت دي چې د هغې نه تصدیق کولی کېږي او نه د هغې تکذیب کولی کېږي. دغه شانت ابن عساکر رحمت الله علیه داسې روایت هم ذکر کړي دي چې په هغې کې د الیاس علیه السلام د بعضو خلکو سره ملاقات هغه منقول دی، لیکن په دغه روایاتو کې یو هم قابل اطمینان هغه نه دی ځکه چې د هغې سندونه ضعیف دي یا کومو خلکو طرف ته چې دا نسبت کېږي د الیاس علیه السلام سره ملاقات شوی دی نو هغه خلک هغه مجهول دي. او ظاهره خبره ده چې د الیاس علیه السلام اسمان طرف ته اوچتېدل دا د اسرائیلي روایت نه دا خبره ثابت ده او دا د هغوی یوه نظریه ده. خلاصه هغه دا ده چې د الیاس علیه السلام ژوندي کېدل دا د څه معتبر اسلامي روایات نه ثابت نه دي، لہذا په دې کې د سلامتۍ لار هغه ده چې په دې کې سکوت هغه اختیار کړی شي چې الله پاک ته ښه پته ده چې الیاس علیه السلام ژوندی دی او که وفات دی. ځکه د الیاس علیه السلام ژوندي کېدل چې دا د هغې اسرائیلي روایت نه چې دی هغه ثابت دي چې د هغې نه مونږ تصدیق کولی شو او نه مونږ د هغې تکذیب کولی شو. او د دغې روایت نه بغیر هم د قرآن مجید تفسیر، واعظ او نصیحت مقصد هغه پوره کېدی شي. او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه چې د هغوی دا مشهور قول دی چې کوم څیز الله تبارک وتعالی مبهم پاتې کړی
موږ به هم هغه مبهم پاتې کوو، هغه په هغې کې به سکوت هغه اختیاروو.